بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو په دې کتاب کې اول منګه خطبه بیان کړله او په خطبه کې منګه د علم العروض تعریف، موضوع او غرض تاسو ته عاشین وي. بیا منګه وی چې په دې کې مقدمه به بابا بابونه یو په خاتمه نو په مقدمه کې دوی چې تاسو ته د احرف التقطیع ذکر کومه نو احرف التقطیع تعریف موږ چې دا څه ته ویل کېږي چې دا غي نه څه جوړیږي دا غي نه تفعیلی جوړیږي نو هغه ته احرف التقطیع وي او دا څو حروف دي لس حروف دي چې مجموعي بیا وی چې لکه ساکن څه ته وي متحرک څه ته وي سبب څه ته وي وتد څه ته وي او فاصله څه ته وي د سبب قسمونه د وتد قسمونه دا وشو پوه شو به دی باندې د فاصله قسمونه بیا دا وی چې دا سبب او وتد چې را یوځي کې د دې د مجموعونه تفعیلی جوړیږي لس تفعیلی راغی نه جوړیږي سو تفعیلی جوړیږي لس تفعیلی جوړیږي یو تقسیم خدا ده چې بدیلو کې دوه خماسی دي او اتبه کې سباعي دي یعنی دوه کې پنځه ټکواله دي فاعلون او فعولون او وجه نه دا پکې وټکواله چې دا پکې سوري اته دي دویم دا وی چې بدیل سو کې سلور اصول دي او شپږ سره فروع صفاکا اصول کم دي فاعول مفاعيل مفاعله فاعلات بالوتد المفروض قانون ما دا استویلو چې دا اصول نه دي دا اصل دي او دا فروع چې دا د اصول نه جوړ شوی دي دا فروع چې دا سره جوړ شوی دي دا اصول نه لکه موږ په دې اصول کې وی فاعلون سيو بګوي فاعل نو دا فاعل چې الټه کې دا څه شي لنفع څه شو لنفع هغه لنفع نه جوړ شوی دی فاعل فلنفع او فاعل یو شی دی دام سبب خفیف دی او دام سبب خفیف دی او دام وته مجموع دی او دام وته مجموع دی واښو دې باندې دغه شان دی په اصول کې دویم نمبر دی مفاعیل سره بس مفاعیل نو دا مفاعیل نه الټا کړه دې دې ورو کړه لن مفاعل لن مفاعل شي چې کړه لکه تاسو دوه غوړي په خپل باندې دا لن چې سبب خفیف دی دا باوله کې لیکل کړه مفا دله باوله کې په دویم نمبر لیکل کړه او عید کړه نو دې نه تفعیل جوړ شوی دی چې دسي تفعیلات چې لاول به سبب خفیف بیا به ثقيل بیا به مېس کې وته مجموعي او باخره کې به سبب خفیف دسي مستفعل نو څنګه مستفتح مست او تفعيل او وانا شو بلي ماني جديد ده جوړ شوی وانا شو بلي ماني ها ولته شو کې لن عي مفاعلك لن عي مفاعل سيجرو شو دو سبب خفیف مخکره وسته او باخره کې سوال کو واښوي ها نو دینه څه جوړ شوی دی دینه جوړ شوی دی مفعولات مفعولات واښوي مفعولات هغه په دې خبره باندې پوښتنه تاسو وردا د دې دا کې نه تاسو ځان دا د نه ځان دغه واسطه شي په خپل واسطه شو په خپل باندې واسطه په خپل نشو واسطه نو دا موږ نه د پوسو کوم چې دا کافي ها بچا باندې کوي نه هغه نه بدل کی قائل بیا واسطه د لګي دا کې دا اجزاء اصليه او اجزاء ترکیب الاجزاء فرعيه مدای ترکیب کړه بیا د دې نه چې دا محول کې څه جوړیږي دا مفاعیل نه مفاعیل الذين جوړ کړه مفاعلت بیا مستفعل عين مفاعل دې جوړ کړه متفاعل او فاعلات لن مفاعل دې جوړ کړه مستفعل فاعلات ذا مفاعله او عله فاعلات مفعولات دا کوم نه چې کوم جوړیږي کنه نائب دې نقشه کې لیکل دي په دې باندې پوښي وس د نه اخوا وبغونه بلې ذکر کوي فلاولنی کې القاب او ضحاف دي خو طریقه کار دار کنه چیرې د القاب او ضحاف چونکې لږ مشکل دي نو لہذا په دې دویم باب کې بمنګ یو ورځ په سبق وایو چې تاسو د هغه سره مناسبت پیدا شي د علم سره او یو څه تاسو په دې شي ګران نه نه بعد بیا دې درو خو شوي خو د دین هم مخکې
نن با منګه په سبق کې دا خط از دکو چیرې د دې کې منګه خط پسند لیکو نو بدی کې یو قاعده دا چې ما یكتبو ينطقو ما يكتبو دا ما ينطقو يكتبو ما ينطقو يكتبو دا قاعده ما ينطقو يكتبو وما لا ينطقو لا يكتبو مطلب د دې خبرې دا دی کنه چې کومه خبره ویلې کیږي کم ټکي ویلې کیږي نو هغه په خط عروضي کې لیکل کیږي او چې کومه خبره نه کم الفاظ نه ویلې کیږي نو په خط عروضي کې نه لیکل کیږي یو عام طور باندې چې کوم خط مونږ لیکو کنه عام طور باندې دې ته ویل کیږي خط املائي څور ته ویل کیږي خط املائي دویم نمبر دی خط عروضي بخط عروضي کې موږ څه چل کوو ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب چې کم ټکي ویلې کېږي هغه به ځلې کما چې کم ټکي نه لیکل کېږي هغه به ګوره ځل کوي مې بالله دا خط املائي دی بالله زه سړي کم کرا بالله سړي کم کرا لیکن چې دا په خط املائي کې کما نو دا الف ته کټ کوما دسه ویل کېږي بالله دسه ویل فوشوي ها دیمه یو د دې لپاره یو قاعده ده چې ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب دا به دی ویم نمبر شد چې په کوم ځای کې راځي شدو نو هغه باندې وزن نه کوم د سینه د چې بنا کوم چې دا مال سلوبو بلکې زما هغه شد کولا وهما یو پیرا به ساکن لیکم او دویم پیرا به سری کما متحرک لیکم یو پیرا به ساکن لیکم بل پیرا به سری کما متحرک لیکم دغه شانتي تنوین چې په کوم ځای کې راشي دو زبر دو زیر دو پیش ناغه تنوین بس زبرونه مبرونه بنا کوما بلکې زبا د دې نه کولا وهم یعنی نون بل په پاکره کې لیکما پوښتنه مې باندې لکه رجلون دی رجلون د څه دي کوي کنه په خط املائي کې عام طور باندې کوم خط کوي دې ته خط املائي وایي او چې دا رجلون په خط عروضي کې لیکما نو زه به دې کې کومه راز برا جیم پیش جو او لام نون پیش لون د څه بلی رجلون بلی کوم دې باندې پوښوي ها فخط املائي دا بز اړو ما خط عروضي تا خط املائي بس اړو ما نو بدی کې باندې دریو خبرو د خیال ساتم نمبر 1 ما ينطق يكتب وما لا ينطق چې کومه خبره ویلې کېږي هغه به لیکل کوم لفظ ویلې کېږي هغه به لیکل کېږي چې کوم پکې نه ویلې کېږي نه به پرې خبره باندې پوه شئ دویم نمبر شد چې ځلی کما نو دا بزا د شد نه نه کومه بلکې دو پیری ویلې کوم یو پیره به ساکن لیکم بل پیره به سلی کما متحرک لیکما او دریم نمبر چې زبا سچل کومه تنوین ولیکم پدې باندې پوه شئ خط املائي څه ته وایي عام طور باندې کوم خط لیکل کېږي خط لیکل کېږي څه وایي خط املائي او خط عروضي څه ته وایي خط عروضي چې هغه د عروض په نقشه باندې لیکل کېږي د عروض کوم خط لیکل کېږي نو باندې کې درې خبرو خیال موږ ساتو نمبر 1 ما ينطق يكتب وما لا ينطق واښو به باندې ها دریم نمبر دا خبره ده دا نه چې خط املائي مو خط عروضي په خط عروضي کې درې خبره موږ درېمه خبره ده رموز المقاطع رموز المقاطع څه ټکي رموز المقاطع یعنی دا کومه تقطيع چې تا وکړه کنه نو د دې رموز سری رموز سری نو د دې طریقې درې قسمه طریقو باندې لیکل کېږي یو دا چې کوم متحرک ټکی کنه نو آی باندې دال لیکل کېږي دال او چې کوم سبب خفیفی کنه آی د دې لیکل کېږي دسه پوښتنه مې باندې ها ویم کوم چې متحرک هغه ته 1 لیکل کېږي او کوم چې ساکن وي نو هغه ته 0 لیکل کېږي پوښوي کم چې متحرک ہے کیسے لیکل کېږي 1 لیکل کېږي او کم چې ساکن ہے کیسے لیکل کېږي 0 لیکل کېږي دریم نمبر کم چې متحرک ہے میم لیکل کېږي او کم چې ساکن ہے کیسے لیکل کېږي سین لیکل کېږي پوښو به نه لکه دا رجلون دی رجلون نو رجلون ځلی کما نو زبر دې رموز د ځلی کمه د سه 1 او 0 پوښو به نه یا بده دې ځلی کما چې میم او سین
دسی بلیکم پوه شو به معنی ها او یا کذا متحرک لکم داره به جدا کما دا دال شو او دا اقوا رجو چې دا په سببي ثقيل او دا بس شي سبب پوه شو به معنی ها ندی باندې د دې لګمه دا دسی پرې باندې پوه شو تاسو ها پرې باندې پوه شو رموز المقاطع تاسو پیژندل رموز المقاطع چې کوم متحرک حرف وي پای باندې بسلی کما یا به لاندې ایک لیکما او یا به لاندې میم لیکم پوه شو دا لاړو تاسو بګی ځکوي مو او چې کوم سکون وینو پای باندې بیا سین لیکما یا بسلی کما صفر به لیکما پوه شو به باندې خالی بیا به بل نمبر مونږ به بری کې لیکو تفاعیل چې دا اوس کومه تفعیله جوړه شوه پوه شو و د تفعیل خبره موږ ذکرې ده چې سبب خفیف او وتنی مجموع د جمع شي ندای فعول وکلا اول سبب خفیف او بیا وتنی مجموع نو دا فاعل دي دغه شان دي موږ به دې سوچ کوو چې دا کومه تفعیله ده پرې خبره باندې پوه شو ها پرې باندې پوه شو تاسو لکه زه مې لکه دا تاسو بری کتاب لا پیرا دا مولاي صلی وسلم کنا دا ز تاسو کوم دا مولاي صلی وسلم د دې منګه اوس لیکو چې دا به څنګه لیکم نیو پیرا به منګه ولیکو خط املائي سوالي کما یو پیرا خط املائي لګا مې مولاي صلی وسلم دائما ابدا پوښوي دې کومه مولکو ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پوښو به معنی ها اوس دا معنی څه ولیکو دې ته ویلېږي خط املائي څور ته ویلېږي غیر نمبر دا طریقه ما په خط عروضی کې نو په خط عروضی کې به دا خبرې کومه ما یكتب وما لا يكتب لا يكتب تنوین به کې لري کما تنوین به کې بنون سره ولیکم او شد به ها یو بل خبره به کې دا معنا دا شو چې دا ولاړ زبر ولاړ زر ولاړ پېښ دي کنه دا به تم لري کما لري به باندې بزالف کما دا ولاړ زبر به الف او دا کډي دې ولاړ زر به باندې بیان کما او دا پېښ به باندې بسلی کما واو نو دا په خپل باندې یې لکه مولا یا دا په خپل ځای باندې راځي صحیح ولا ها دا صلی دا برا کټ کمه صلی وسلم هم کټ کمه سل لی وسلم دس شو خوش وي دائما دې دائما به کټ کما دائما دې خوش وي دائما ابدا دې دا بولیکم ابدا علی جو علی بده شو لیکم حبیبی کا خپل ځای باندې راغوم څنګه به دې کې څه شو خیر الخلق بمبا خیر الخلق با پدې کې بولتا بول الف پکې نه ویلېږي کنه الف پکې ویلېږي نه ویلېږي نو خیر الخلق بده سوري کومه خیر الخلق او دا کله همینه نو کله همي بده سوري کومه کل او بیا لی او همي پوښتنه باندې ها پرې باندې پوښتنه تاسو اوس په دې کې ولې کوم رموز صبر ته ولې کوم رموز المقاطع نو دې طریقې 1 0 1 پوښتنه باندې دې دې کې 1 0 1 او 1 1 0 1 0 او 1 او بیا 0 1 1 0 1 پوښتنه باندې دا دې پوره به مخته وځ دا تر کټ کې دا مولا دې سمو دا تر کړه نو په اوله کې سره په اوله کې سره سبب خفيف اوله کې سره یا سره لا یا دا څه شي ودري مفروغ او بیا سقل جدا راځم کې چې ودري خفيف په بل اوله کې راغله د څه تفعیله چې پای کې درې خبري اوله کې سبب خفيفي پمیش کې پکې وتنی مفروغ وي او رسو دي نو دا بیا سوي سبب خفيفي نو د څه به کومه تفعیل وي ناورما ازور وای نو دلته به تولي کې تفاعيل التفاعيل ولا بتقولي ايه مستفعل سبولكم مستفعل فاصل بني معنی مستفعل دا باندې دې ما کټ په دې دې باندې څنګه باندې کو صلی باندې نه مولا يصل
مولاي صل دته باندې چې مولاي صلي دغه موږ نه چوال موږ سره په دغه ځای باندې وقف کیږي دا ته فکر وکړئ مولاي صلي وسلم دائما ابدا څه وایي کنه نه مولاي صل وسبق ګره لي وصل دا څه شو لي وصل وای هو لي وصل شيء سببي ثقيل او سلم لي ودري مولاي صلي وسلم نه مولاي صلي نو مولاي صل خو د مکه سره لاړو کنه وز مکه ته دا مستفعل لي وصل دا لي براګه لي وصل دا وسه شو لي وصل ودري مفروق دی قال دا زغا سببي خفيف او وصل ودري مجموع قلت تيجي لك مولاي صلي وسلم صلي هنا مولاي صلي وسلم صلي پوجو نو بلیګ مدا یا نو بتی نو دا بس شي لي وصل دا کومه د فعل شولا او عين پوجو نه باندې هغه باندې پوجو دا چې تاسو دغه تفعیلی صحیح دي کنه صحیح نو بیا چې دا تاسو ته یې چې لکه دا فاعل دا سره جوړ شوی دی مستفعل دا سره جوړ شوی دی فاعلات دا سره جوړ شوی دی مفعولات دا سره جوړ شوی دی فاعلون دا سره جوړ شوی دی نو بیا به تاسو په دې باندې پوهیږئ واښو باندې نو دا مولاي صلي وسل دې ګورې درا اوس مکه دا لم دائما نو لم مسشو او دا تخشو او ایمن عین شو نو بیا مستفعل شوی دی دائما پوری پوجوین ابدا نشي ابدا فاعل نو مستفعل فاعل دلیل براغه ابدا نو مولاي صل لي وسلم دائما ابدا باندې ابدا دبل جوړیږي پوښښ بیا ابو مکه بیا دې على حبي بك نبري مستفعل فاعل توجه کتاب کولوږي په دا ویلا ولګي اوله دا حماسه ده اوريږي لیکل ده لو كنت من ماضين لم تستبح ابيلي دا تفعيل ده مستفعل فاعل دا بحر براشي او تنلګ به لیکلي دي په دې حاشیه کې دا لیکلي من ثاني البسيط والقافيه متواتر دلته لیکلي په دې حاشیه کې نو دا مستفعل فاعل دا په څه باندې نو بحور به تاسو ان شاء الله ورسو استکوي ونن سبق کې موږ څه چلو کو چې دا خط املائي خط عروضي او رموز المقاطع دا تاسو استکوي خط املائي به څنګه لیکو او بیا خط عروضي به څنګه لیکو او دا غي رموز خو شو باندې باندې یا پنځه په یو ټیبل کې بیا موږ ان شاء الله چې سبا موږ دغه شروع کو یا نه بار به وای بیا به الو باب اول د جندا او نو خط املائي خط عروضي رموز المقاطع او تفاعيل او بیا لاندې حکم دا ان شاء الله ثواب یا نور دا بیا چې تاسو